ها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو مونږه په تیر سبق کې د قضا قسمونه ویلو، قضا به مثل معقول، قضا به مثل غیر معقول او قضا شبیه بلادا، او دا غي مثالونه مونږه د کتاب د حقوق الله نه ویلو. او برون سبق کې بیا په دې باندې اعتراض جوابو چې قضا به مثل غیر معقول دا رجوع فدیه ورکول دا غیر قیاسی په نص سره ثابت دي، نو بغیر قیاسی باندې غوته بل څه شي نشي قیاس کوله. نو ته څنګه پر رجوع چې یو سړینا مونږ قضا شي نه ته په باندې فدیه څنګه لازم کې نه منګه کدی ته ګور دا موږ د احتیاط د ودی نه لازم کړی دا، د احتیاط د ودی نه موږ لازم کړی دا. کچرته کدی ته ګوري چیرې دا فدیه په دې باندې آیت د ودی نه دا دا احتمال هم ده، او کدا به ته کې دې ته ګوري چیرې دا د عجز ودی نه د علت د ودی نه، نو دا عجز کم چې په رجوع کې موجود ده دا په مانځ کې موجود ده، نو د علت د ودی نه په دې باندې دا فدیه لازم ده. که قبول شو دي جوخه که قبول دي نشو د صدقې ثواب کو ورته ملاوي شي. دغه خبره دې نن په دې باندې یو بل مثال لري خبرې پېښ کړي. لکه یو سړی دی او د غریب دی او د نظر ومنو غریب سړی یا چې نه دا یو بيزا واغستا سروي واغستو پنیت د قربانۍ باندې او بیا د سره دغه قرباني ورځ تلاړي او د سروي ذبح نه کو، یا خدا چې د سروي تعلق شوی دی او یا د یاره د ورځ تلاړي او بس سوجه رااله چې داګه د وجه نه دا قرباني ونه کړله. پوه شوي نو چې کله دا قرباني دا ونه کړله د قرباني ورځ د نه تیر شوي، نو که عین دا سروي موجود وي نو بدا باندې دغه سروي ذبح کول دا ضروری دي، دغه سروي ذبح کول به سړي ضروری دي. ودل کې دا آیا دا په باندې لازم دي چیرې دی با د صدقې قیمت پور کوي، د قیمت پور کوي صبر کوي قیمت پور کوي، نو دل کې په باندې دا قیمت لازم کول او یا په باندې عین بیزه لازم کول چې د عین بیزه چې دا با د کېبا نه دا هم د احتیاط وجه نه دي. ځکه د اختر په وس کې د قرباني لازمېدل د دې دوه صورت دي، یو خدا دې چې بیانې په دې انسان باندې د قرباني لازم ده، او دویم دا دی چې په دې بنده باندې دا احتمال هم لري چې په دې باندې د فدیه ورکول په دې باندې د صدقه کول لازم دي، صدقه کول به لازم دي، خو صدقه کول په دې باندې لازمو خو هغه صدقه د دې وجه نه چې په دې کې عارض مخ ته راغی او عارض پکې د اختر ورځ ده چې د اختر پر ورځ باندې د خلک د الله تعالی ملمانه او د الله تعالی د خلک ټول ملمانه کړي او بهترین د ملمستو خوراک چې نه غوخه ده د دې ودینه الله تعالی چې تاسو په دغه په ورځو کې دغه غوخه چې نه دا کوي حلالوي به ساری به حلالوي، خو چې کله هغه ورځ لاړلې د اختر هغه ورځ لاړلې نو هغه سبب کم چې د الله تعالی د ملمستو هغه ختم شو، چې د ملمستو ختم شو نو حکم خپل اصل ته لاړو او اصل جنان هغه صدقه ور کولو یا دغه بيزا یا سچو هغه ذبح کولو نو کوم خپل اصل ته راغی. ندی و جنان وایي چې په دې سره باندې صدقه دغه لازم ده او یا دغه بيزا که موجوده و یا دغه سروي موجود و دغه سروي بالاله، نو دا هم د احتیاط توجه نه دي. پوه شو به باندې اوس وګورئ دا قد تصدق بالقيمه لکه صدقه ورکول په قیمت سره عند فوات ایام تضحیه په وخت د فوت کېدو د ایام تضحیه، یعنی د قربانۍ ورځ چې کله فوت شي نو د هغې نه بعد دغه فدیه ورکول صدقه په قیمت سره ورکول دا دی مثال دی. ایک وجوب تصدق یعنی لکه واجبېدل د صدقې بقیمت الشاة تجبیزي هغه قیمت ان نظرها الفقیر که چېرته فقیر نظر ومنو منښت یې وکړله او اشتراها یا یې څاروی واغستو هو استهلکها او هغه له دنه چې دا هلاک شو، پوه شو باندې دا هلاک او بعین الشاته او بعین الشاته یا بعین بيزي سره به قربت صدقه کوي ان بقيت حيه عند فوات ايام تضحيه ده کله چې د قرباني په ورځو کې ددنه قرباني فوج ولا قرباني دی فوج ولا وغه سروي وسو موجود ده قرباني دی فوج او سروي وسو موجود ده نو په دغه ټایم کې په د باندې قرباني چلندا لازم ده دغه عین بيزي چلندا به ذبح کوي للاحتیاط د پاره د احتیاط کل فدیه للصلاه لکه څنګه چې نماز لپاره فدیه نه فهو تشبيه بالمساله المتقدمه دا مخکې ذکر کړل شي مسلې چې دا تشبيه ده وجواب عن سؤال مقدر او جواب د سوال مقدر نه تقریر راغی انما لا يعقل شرعا یعنی هغه شی چې هغه شرعا
په عقل کې نه راځي نه لا يكون له قضاء وخلف عند الفوات نو د دې لپاره به قضا هم نه د فوت کېدو په وخت کې به دې هغه نائب هم نه والتزحیه او زحیه ستوي اراقه الدم في ايام النحر د قربانې په ورځو کې وینه تو یول غیر معقوله دا غیر معقول دي لانه اتلاف الحيوان دغه چې په دې کې زناور حلا دغه ځای کول دي هغه پوه شوي په دې کې زناور سړي وګوره دا شی چې دی کنه دا غیر معقول دی خو په دې کې چې دا ثواب دی نو دا د الله تعالی د حکم د وجه نه په دې کې ثواب راغلی دی چې الله تعالی فرمایي چې تاسو په دغه ورځو کې دا خلق دا الله تعالی مېلمانه دي فانها ایام اکل وشرب وبعال تاسو په دې ورځو کې خوراک کوئ دا الله تعالی مېلمستوب دی پوه شوي نو فینبغي پکار دا الله يجوز قضاؤها چې د دې قضا لازم نشي د بالتصدق وصدقه ورکول بعین الشات چې کله بيزه موجود وي په عین الشات سره او بالقیمه بعد فوات ایامها یا په قیمت دغه سره کله چې ورځ دغه فوت شي فاجاب المصنف رحم الله جواب ورکو بان الوجوب التصدق بالقيمه چې صدقه واجب ال په قیمت سره او بالشات یا په بيزه سره بعد فوات الايام دا ورځ د فوت کېدون ورستو للاحتياط د احتیاط د وجنه دي لا للقضاء د قضا د وجنه نه دي یعنی دا د سینه نه چې دا ورځ تا قضا ادا کړه بلکې د احتیاط د وجنه هغه احتیاط سره وذلك لان تزكيه في ايامها تحتمل ان تكون اصلا بنفسها چې دا وضعیه کول په دغه ورځو کې دا اصل د خپل نفس په اعتبار سره یو احتمال لري وتحتمل ان تكون خلفا او دا احتمال لري چې دا د صدقې نائب ده ما ان يكون التصدق بعين الشات او بقيمته اصلا چې صدقه ورکول د بيزي د عین بيزا یا د غیر قیمت ورکول دا اصل دي وانما انتقلت الى التزهيه او دا منتقل شوی ده هزهيه بعارض ضيافته هغه عارض او عارض ضیافت د مین مستوب ده لان الناس زکل ټول خلق اضیاف الله تعالی فی هذه الايام په دې ورځو کې دا ټول خلق د الله تعالی میلمانه لري په دې ورځو کې دا ټول خلق د الله تعالی میلمانه لري وضیافت انما تكون باطيب الطعام او دا ضیافت دا کیږي په بهترین خوراک سره وهو عند الله او دغه بهترین خوراک د الله تعالی په نسبت اللحم المذکى المراق منه الدم هغه وخت چې پاک کړی شوی او داغه نوینه تو کړی شوی ليكون اول دلاول الناس د باندې چې شي اول خوراک د خلکو من الطعام ضیافت المکرمه داغه بهترین ضیافت د خوراک نه هغه شي نو فما دام كانت الايام موجوده کله چې دا ورځ موجوده وي نو ان التزهيه اصل براسها چې دا وضعیه کول اصل دي د خپل ذات په اعتبار سره وعملنا بالنصوص او چې موږ عمل وکړو بلغه نصوص باندې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی ضحوا فانها من سنت ابيكم چې دا تاسو وضعیه کوی دا تاسو د پلار طریقه ابراهیم علیه السلام سنت دي واذا فاتت الايام صرنا الى الاقل اصل او کله چې دا ورځ فوت چې موږ اصل د لړو اصل جنې قیمت یا صدقه لدن وقلنا موږ ان التصدق بعين الشهاده صدقه ورکول بعين به سره او بالقيمه یا په قیمت سره ول اصل اصلي فحكمنا به نو موږ حکم وکړي ثم اذا جاء العام الثاني بیا چې کله دویم کال شي نو لم ننتقل موږ نه منتقل کوو من هذا الحكم د دې حکمنا ولم نقل بقضائها او موږ نه وایو چې دا قضا بروړي علامه کار فی العام الاول چې آپ چې په باندې په مخ کال کو خلاصه دا شو لګنه چې برون سبق وی چې غیر معقول چیز وی او یو چیز هغه په نصر ثابت شنو په دې باندې بل چیز نشي قیاس کوله او دا غیر لپاره مثال ویلو چې د وجود لپاره فدیه دا په نصر ثابت ته غیر قیاسي تور باندې نو په دې باندې ته د موږ د فدیه چې نه شي لازم کوله پوښتنه دا به نشي قیاس کوله نو وایو د دې مثال یو داره چې لکه یو سړی او د فقیر دی د ساروی واغستو خود د اوزحیه په ورځو کې دا دغه نه کو حلال نه کو نو په د باندې کورسو د صدقه دغه موجوده او بيزه موجوده او د بيزه حلالول په د باندې لازم دي صدقه کول او یا که بيزه نه و نو د بيزي قیمت په د باندې ورکول چې دا لازم دي نو وس دلته وای کنه چې ګوره د اضحیه کول او د اختر په ورځو کې د قرباني کول په دې کې دوه احتمال دي یو احتمال خدا له چې دا قرباني کول چې دا غیر معقول چیز ده ځکه چې دا ساروی ضایع کول دي ساروی ضایع کول دي وینه تو یول دي او وینه تو یول دا صحیح خبره نه نه خو په دې کې چې دا ثواب راغلی نو دا پیغمبر اسلام د حکم د وجنه چې زحو تاسو چې دا اوسه کوي فإن من سنت ابيكم لکه پوه شو به معنی نو دا یو سیز د قرباني په ورځو کې دا وضحیه کول دا په نس سره ثابت شول چې دا غیر معقول دی
غیر معقول نو په دې باندې بل څه شي نشي قیاس کولای. وس مسله دا ده ک یو سړی سره په دغه ورځو کې قرباني موجوده و جدي د قرباني وږي ک په دغه ورځو کې به سره نه نو دې صدقه کوي بیا که سروي د قرباني په نیت باندې هغه سو غریب او یې نظر منله اون دې ورسته بیا دې صدقه کوي. نو وای د دې دوه احتمال دي یو خدای چې په باندې قرباني په دغه ورځو کې د دې ورځو د وجه نه لازم ده پوه شو یعنی اصل لري او دویم دا چې اصل قرباني په دغه ورځو کې نه لازمه بلکې اصل چې دا په انسان باندې چې کوم صدقې په نیت باندې سروي واغسو نو دغه سروي په باندې ذبح کول چې دا لازم دي سروي په باندې ذبح کول یا دغه قیمت ورکول په باندې لازم دي خو دغه لازم چې په باندې نو هغه دنه د دې عارض د وجنه عارض پکې راغی په مېس کې او عارض پکې راغی چې الله تعالی دغه د مين مستوب ورځ پکې رااله د اختر ورځ پکې رااله چې په دې کې داخله د الله تعالی ملمانه دي او ملمانه اوله بهترین خوراک ورکول کې بهترین خوراک د الله تعالی په باندې وخت چې راغی نوینه تور کړل شي نو دغه د وجنه چې د دې ضیافت د وجنه دا خلق د الله تعالی ملمانه د مونږ وای پر د قرباني په ورځو کې باندې صدقه لازم ده خو کله قرباني په ورځو کې دا ونه کړل دا وزیه ونه کړل نو دا حکم خپل اصل د لاړو او څنګه چې په باندې مخکې دا بيزا ورکول یا بيزي قیمت ورکول لازم جو اوس به هم هغه تیرنده لازم دي نو موږ د دې احتیاط ته وجنه دا کوو چیرې دا قرباني په باندې یا خو د ورځو د وزن لازم نه او یا په باندې قرباني نه په باندې خدا قیمت ورکول لازم په باندې خدا عین بيزا ورکول لازم او په مېز کې په عارض راغله چې کله عارض ختم شو جو خپل اصل د لاړو هم وایي چې په دغه سړي باندې با صدقه ورکول چې دا لازمي یا به قیمت ورکول او یا دغه بیان بيزا چې دا ورکول په باندې لازم دي کومه ویلو چې دا دغه قضا ده کومه د سی ویلې چې دا دغه قضا ده نو بیا په کار دا و چې دې سړي سکل قرباني ونه کړله چې آینده کال بیا دې قرباني په باندې لازم شي قضا ده خو موږ درته نه وایو خو شو مې معنی آینده کال په باندې قرباني لازم نه ده بلکې دغه کم ساروي چې دا غستره دغه پیسې به ورکي یا به عین ساروي چې دا به دغه په دورو کې چې کله دا ورځ پوښوي هغه پوښوي مې معنی پوښوي ځای